په دې کې د اسلامي میاشتو حساب دا زده کول په هر مسلمان باندې فرض دي، ځکه چې د عباداتو دارومدار د اسلامي میاشتو په حساب سره دی. دیکھو د یوم عاشوری روزه نیسی نو دا هم په اسلامی حساب سره نیسی. دیکھو د شعبان د میاشت روزی نیسی هغه د اسلامی میاشت په حساب سره بنیسی. دیکھو د ایام بیز د هر اسلامی میاشتی دیارلسم، سوارلسم او پنلسم تاریخ باندې روزه نیسی نو دام په اسلامی میاشت سره دی. د رمضان المبارک روزی کو نیسی په اسلامی حساب سره دی. د شوال د میاشتې شپږ روزې کو نیسی په اسلامی حساب سره دی. او دارنګه کو دې حج کوي نو هغه په اسلامی حساب سره دی. نو د مسلمانانو د عباداتو دارومدار په اسلامی میاشتو سره دی. دی وجنا اسلامی میاشتو نمونه ازده کول او په دې باندې ځان فوه کول دا په هر مسلمان باندې فرض دی. بیا فرض په دوه قسم دي، یو فرض کفایي دی او دویم فرض عین دی. فرض عین دا دی چې هر انسان به په خپل خپل ځای باندې ادا کوي، یو سړی د بل طرفه نشي کولی. هر مسلمان به مونځ کوي ځکه دا پې فرض دی، نو کو بل تن مونځ وکړو نو د ده ذمواري په هغې باندې نه ختمېږي، دی به ځان له مونځ کوي. فرض روژه به هر یو تن ځان له نیسي، کو یو روژه ونیوه او بل ونه نیوه نو د بل ذمواري نه خلاصېږي. دې ته فرض عین ویلی شي. یو فرض کفایي دی. فرض کفایي دې ته ویلی شي چې په یو محله کې په یو علاقه کې څه کسانې وکړي نو د نورو ذمواري خلاصه شوه. لکه جنازه دا فرض کفایي ده، نو که یو مړی بغیر د جنازې نه دفن شو نو دغه ټول کلیواله ګناهګار دی، خو یو تن هم جنازه ونه کړه. او که څه کسان راله د هغه جنازه یې وکړله نو د نورو کسانو ذمواري خلاصه شوه، خو ثواب د چا وشو؟ چا چې دا عمل وکړو، چا چې دا جنازه وکړه. نو دارنګې د اسلامي میاشتو حساب معلومول دا فرض کفایي دي. که څه کسانو ته دا حساب معلوم و نو د نورو کسانو ذمواري څه شوله؟ خلاصه شوه. نو دا ذمواري چا اخیستې ده؟ علماو اخیستې ده. علما دا حساب یادي او تاسو ته ښیي چې پلانکی ورځ روژه شته او په پلانکی ورځ نشته، اختر کله دی او کله نه دی. نو علماو دا حساب یاد کړی دی، نو ستاسو ذمواري خلاصه کړې ده. نو موږ له د علماو شکر ادا کول پکار دي، د هغې احسان منل پکار دي. ورنه کو دې علماو نه وی یاد کړی بیا موږ ټول ګناهګار په دې کې. ځکه د اسلامي میاشتو حساب چا له ورځي؟ هېڅ چاته نه دی معلوم، ډېرو لږو کسانو ته معلوم دی. او انګریزي حساب هر چا ته معلوم دی. جنوري، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولای دا هر سړی یادوي. کوئی سکول ویلی دی او کو نه دی ویلی. یو سړی د سکول په شام نه دی تللی نو تا ته به شروع شي جنوري فروری به درته یادوي. هلکه دا دی کوم ځای نه یاد کړي دي، تا خو سکول هم نه دی ویلی. نو کو ماشومان دی او کو لوی دی، تعلیم چا کړی دی او کو نه دی کړی، ښځې دي او کو نر دي، نو جنوري او فروری ورته ورځي. او که ته ورته ووایي د اسلامي میاشتو حساب ووایه، محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی دا حساب ووایه، دا یو تن ته نه دی یاد.
دا هیچاله نه ورځي. نارینه و له غواړو ورځي نه او ښځې لا بیا ښې دي، هغې ته لاسه ناسه بیا یادي خو هغې ورله ځان له نومونه ایښي دي. اگر چې نومونه یې ورله ځان له ایښي دي خو یاد دي ورته که نه. هغې ورته اسانه حسین او سفر او لومبۍ خور او دویمه خور او دغه حساب دی د هغې. نو د هغه اسلامي میاشتې هغوی خو نومونه ول هغې خپل ایښي دي. نو بیا د دې سړو نه په دې باب کې بیا دا ښځې لا ښې دي. داسې ښایسته بیانات اورېدلو دپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ. په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د ګنټې د نشان در سره کلک کړئ. تاسو ته آینده نوې نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریکه کړئ او په کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ. ډېره ډېره مننه. والسلام.